ډېر بدبخت بچي چې د خپل مور او پلار خبره نه مني او د هغې سره جنګونه او جګړې کوي. لکه پښتانه وایي چې څه کرې هغه برې وې، چې څه دې وکرل ماخ که به لو کوې. داسې نه کېږي چې چا جوار کرلی بیا غنم لو کي. که چېرته یو بچی راولګېدو او د خپل پلار سره یا د مور سره شر شاتار کو، د هغه خبره نه اورېده، د هغه د خبرې خلاف یې کو، نو الله به د ده نه داسې اولاد پیدا کي چې سبا د چې د خپل پلار او د مور سره څه کړي دي، نو د ده دا بچی به هم د ده سره دغسې کوي. لکه یو مشهور واقعه ده، علماء ذکر کوي. پخوا زمانه کې یو بچی راولګېد، د خپل پلار یې د کمره ورغړاو، بوډا شوی او په کور کې ورته پروت و، او وی چې بس د ده نه تنګ راغلی یم او هر ټیم راته ټوخېږي او خراش کې راته توکي، نو تنگ تی راغلی یم، داسې به وکړمه چې د پلانکي کمر سره له به اوسم او دا کمره به یې کته ورغړم. دغه خپل پلار یې روان کړی دی او د هغې کمر سر له یې بوتلی دی او د کمر نه یې کته ورغړولی دی. پلار یې مړ کړی دی، وژلی دی. بیا زمانه تېرېده، همدغه سړی چې چا د خپل پلار ورغړولی دی، دل الله بچي ورکړو. دی چې کله د خپل پلار عمر ته ورسېد، ضعیفه شو، بوډا شو، سپینګیری شو، ملا یې راټیټه شوه، خپې کمزورې شوې، غوږونو یې کار پرېښودو، نظر یې کار پرېښودو. نو دا کم بچی چې دی پیدا دی، نوجوان دی، هغه د ده نه تنګ راغلی دی، پوږی اخیستی دی، همداغ کې کمر سر لی وړی دی. دی اوس داسې کار کوي چې د خپل پلار د دې کمر نه ارغړوي. د چې کله د خپل پلار د کمر ارغړو، د هغه پلار دی چې د خپل پلار ارغړولی و. چې کله دغه سړی ارتاوه د کمره، نو دغه پلار یې وخاندل. بچی دې تپوس وکړو ولې زه دې ارغړوم او ته خاندې. هغه پلار یې ورته وایي بچیه خفه کېږم، دا نن چې ته سکی ما د کمر ارغړی، همدغسې ما خپل پلار په دې عمر کې راوستی او د دې کمره مې رغړولی و، خو دا یو خبره واوره، دا راته نه ویم چې ما مه رغړوه، ځکه ما چې څه کړي د هغې نتیجه او ریزلټ ما ته میلاویږي. صرف دومره یو خبره واوره چې دا نن ته ما سره سکی، نو ستا بچي به ستا سره هم بله ورځ دغه کار کوي. دا چې ته چې ما سره سکی، نن ما د کمر ارغړی، همدغسې کار به ستا سره ستا بچي وکړي او تا به د دې کمره ورغړی. هغه کار ونه کو، پرېښودوی. مونږ په دې خپلو سترګو باندې ولیدو او په دې غوږونو مو واورېدو چې چا د خپل مور او پلار سره څه سلوک کړی دی، هم د هغې بچو سره خپل بچي هم هغسې سلوک کوي. هغې پلارانو له اوسیز باندې نه ورځي. چا د پلار سره جنګ کړی دی، بچی هم اوس د پلار سره جنګ کوي. آنکو دې کا حال ویم. چا په پلار باندې گزار کړی، بچی په خپل پلار باندې گزار کوي. چا خبره نه ده منلې، هغه بچی چې اوس رالوی شوي د هغې بچي دي، د هغې هغه بچي اوس د دوی خبره نه مني.
نو پښتانه ځکه وایي چې څه کرې هغه برې وي. نو د خپلو پلارانو سره او د میاندو سره داسې کار پکار دی چې څنګه ته ځان له خوښه نو داسې هغې له خوښ کا. د هر یو پلار د ارماني چې زما بچی راورسي او لوی شي ځوان شي چې زما خدمت وکړي، لیکن چې زوی را لوی شي او ځوان شي د خپل پلار بیا لاړو خبره نه مني ان تر دې پورې چې نن سبا یې وژني. دا ټول زمونږ د تربیت وجه ده او زمونږ د هغې کار نتیجه مونږ ته میلاویږي. ګوره داسې بچي به الله چرې ونه بخي چې خپل مور پلار ته نه خفه تلي، لکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي چې چا د خپل مور او پلار دا ژوندي ومونته او دی بالغ او د ده نه مور او پلار مړه شو او د دومره د مور او پلار خدمت ونه کو چې دغه مور او پلار د رضا کړی وی، نو نبی علیه السلام وایي داسې کس ته هلاک شي. یا دواړه نشته یو په دې کې ژوندی دی. نبی علیه السلام وایي چې چا د خپل مور او پلار نه یو ژوندي ومونتو او د ده سره وخت تیر کو او د په دومره اعمال د هغوی ونه کړو، دومره لحاظ یې د هغوی ونه ساتو چې په هغه باندې ځان بخلی وی، نو نبی علیه السلام وایي داسې سړی دی هلاک شي. اوږد روایت ته وي چې بچا باندې رمضان تیر شي او دی په هغې رمضان کې دومره عبادت د الله تبارک وتعالی ونه کي چې دی په الله باندې ځان د بخانې لایق جوړ کی، نو داسې سړی دی هلاک شي. نور اوږد روایت ته لیکن مقصدي ځای هم ته وایي ځان دومره جوړول پکار دی چې مور او پلار هم ژوندي دي یا په هغې کې یو زمونږ سره حاضر دی ژوندی دی، مور ده یا پلار دی، چې مونږ د هغې دومره خیال وساتو چې هغې مونږ ته دومره دعا وکړي چې مونږ د بخانې لایق شو. کنی هغه د نبی علیه السلام په خیرو کې برا شو او هلاک او تباه شو.